الله جل جلاله قساوت څومره بد راځي، قساوت یې څومره بد شي. په قرآن کریم کې قساوت قلب ته چې کوم خلکو په زړو کې سختی ده او کوم خلکو زړه سخت دی، نصیحت اثر نه پکا. الله جل جلاله په قرآن کریم کې هغوی دپاره 3 قسمه الفاظ استعمال کړي دي. 3 قسمه تاسو واورئ دا څنګه الفاظ دي. او په قرآن کریم کې د قساوت قلب د زړه د سختۍ مذمت کې ډیر آیاتونه راغلي دي، خو زه هغې نه یو 3 قسمه الفاظ بیانوم عبرت دپاره چې تاسو هغې نه عبرت واخلئ. یو قسم لفظ الله تعالی د قساوت قلب خلقو دپاره استعمال کړی په قرآن کې. الله فرمایي چې وکثیر منهم فاسقون. اول نمبر لفظ د قساوت د قلب د پاره هغه خلک چې زړونه یې سخت. الله څه فرمایي؟ وکثیر منهم فاسقون. دغه خلک چې دي کنه د چا چې زړه سخت دی، الله فرمایي دغه سي خلک ګناهګار ډیر زیات دي. او څلورم نمبر وجه علماو چې کومه بیان کړې ده، مارته 3 بیان کړي د قساوت قلب د زړه د سختۍ لپاره. څلورم نمبر وجه علماو کثرت الذنوب، د ډیر کثرت د ګناهونو. کوم خلق چې نافرمانی زیات کا، ګناهونه زیات کا او بیا الله ته رجوع نه کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله نیک انسان نم ګناه کیږي، چې کله چې نیک انسان ګناه وکا د هغه نخه او علامه دی چې دومره بوجي په دغه انسان باندې، دومره بوجي او دومره زر الله ته رجوع کوي لکه د دغه انسان په سر باندې چې غر پروتي، دومره بوجي په سینه باندې بوجي، بار بار دا ګناه ورته یادګي، په ذهن باندې بوجي. په دغه انسان کې غفلت نه، سم دستی الله ته رجوع کا. دا د نیک سړي چې کله کله ګناه تر وشي دا د هغې علامه ده. او د بد سړي، د فاسق او د فاجر سړي، زما غوندې سړي، د بل غوندې سړي چې ګناهګار وي، د هغې علامه ده. حضور مبارک فرمایي چې فاسق فاجر انسان نه چې کله ګناه وشي هغه دومره ایزی فیل کوي، هغه دومره په نارمل حالت کې لکه په پوزه باندې چې مچ کینی او دغه مچ یې د پوزې نه اوچت شي، یعنی هیڅ پروا یې نه کا، هیڅ ګناه کول ورته ګناه نه ښکاري، نافرمانی ورته نافرمانی نه ښکاري. ورسره الله جل جلاله په طرف باندې رجوع هغه نه کا. او بلکې چې ته هغه نه تپوس وکړې چې ستا دا فلان کار کړی، الټار ته وایي ما څه شی کړی، ما خو هیڅ شی نه کړی، ما خو نافرمانی نه ده کړې. ګناه ورته ګناه نه ښکاري، نافرمانی ورته نافرمانی نه ښکاري. علما فرمایي دغه انسانم په زړه کې قساوت او سختی، نعوذ بالله. ځکه الله څنګه یاد کړي دي؟ الله یاد کړي وکثیر منهم فاسقون. الله فرمایي قساوت قلب والا خلق چې دي په هغوی کې اکثر خلق ډیر ګناهونه کا، دا ډیر نافرمان خلق دي، یعنی د دوی په زړو باندې سم مهر طبع الله علی قلوبهم، الله جل جلاله د دوی په زړو باندې سم مهر لګولی. دویم نمبر علامه خدای پاک جل جلاله دا خلق په قرآن کې څنګه یاد کړي؟ په قرآن کریم کې الله فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. خدای پاک جل جلاله فرمایي چې کوم خلقو په زړو کې سختی ده، قساوت دی، فویلن دغه خلقو د پاره هلاکت دی. دا خلق هلاک وي، دا خلق په دنیا کې هلاکت سره مخ کږي، دا خلق په آخرت کې هلاک دي. او بیا الله څه فرمایي جل جلاله چې دا خلق زر الله ته رجوع نه کا، همداسې یې زړونه سخت پاتې شي. الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین. دغو خلکو نه بیا ګمراه خلق جوړ شي، بس هغه حق لار ترې ورکه شي، په صراط مستقیم باندې راتلل او په هغې باندې ګامزن کېدل هغه ترې نه خطا شي، بس دا ګمراه شي. ګمراه حق لار ورکوونکی. دا بیماری کوم ځای نه راله؟ دا بیماری زما او ستا د قساوت قلب د وجې نه راله. قساوت قلب د کوم ځای نه راغی؟
دا ډیروالی د ګناه نه راغی، دا دنیا سره د محبت او د آخرت د هیرې د وجې نه راغی، دا زما او ستا په زړه باندې نصیحت اثر نه کا، دا د هغې د وجې نه راغی. زما او ستا په زبان باندې ذکر الله دا ترک دی، دا ختم دی، دا نشته، بالکل ناپید دی، دا د هغې د وجې نه دا قساوت راغی. او چې کله دا قساوت او سختی زما او ستا په زړه کې راله، رب متعال په قرآن کې فرمایي اولئک دغه خلق چې دي، قساوت قلب والا خلق چې دي، فی ضلال مبین، الله فرمایي دا په ښکاره ګمراهۍ کې دي، دا ګمراه خلق دي. دغو خلقو سره ته تعلق نشي جوړولی، ناسته ورسره نشي کولی، صحبت ورسره نشي کولی، دوی په نقش قدم باندې نشي روانېدی، ناسته ورسره نقصانی، تعلق ورسره نقصانی، په نقش قدم باندې روانېدل یې نقصانی، الیک سلیک ورسره کړل نقصانی، تعلق دوستانه ورسره ساتل نقصانی. د هغه خلق دي چې رب متعال ورته ګمراه ویلی دي، رب متعال ورته فاسق او فاجر ویلی دي.